बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू संग چې تاسو ته پته ده موږ ټیشو ویلې ده ټیشو موږ ډیسکس کړی چې ټیشو څه ته وایي او د ټیشو څو ټایپس دي نو موږ چې بنن ډیسکس کوو چې د ټیشو کوم فرست ټایپ دی کوم ته چې وایي اپیتیلیل ټیشو نو موږ د دې په اړه کې لږ ډیسکشن کوو اپیتیلیل ټیشو اپیتیلیل ټیشو څه ته وایي یاد ساتئ چې ټیشو څو ټایپس دي څلور اپیتیلیل ټیشو کنیکټیو ټیشو مسکولر ټیشو اینڈ نیورونل ټیشو فرست ټایپ چې کوم دی هغه ته موږ اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیا یا اپیتیلیم درې واړه نومونه ورته شوي ویلی نو د دې ډیفینیشن څه داسې غوندې دی type of tissue in which cells are closely packed, lying on basement membrane and having minimal या less minimal or less دواړه یو شی دی minimal matrix is called what is called epithelial tissue ET epithelial tissue the definition ته لګو غواړئ a type of tissue the tissue هغه قسم in which cells چې په هغه کې cells څه شي are closely packed یو بل سره نږدې پراته دي یو بل سره بیخي جوخت پراته دي صحیح ده lying on basement membrane د یو بل سره جوخت دي خو شرط به پکې دی چې د دې نه به لاندې یو basement membrane دا به په یو basement membrane باندې د بره پراته دي صحیح شو نور چې درې ټایپ کوم ټیشوز دي مسکولر ټیشوز نیورونل ټیشوز او کنیکټیو ټیشوز دا اپیتیلیل ټیشوز به ډایرکټ په هغه نه پراته دا نورو ټیشوز او د دې د سیلز په منځ کې به یو بیریئر یو سیپریټ ممبرین به چې دا به د هغوی نه سیپریټ کوي دغه ممبرین ته موږ وایو بیسمنټ ممبرین نو دا سیلز به یو بل ته نږدې پراته وي په بیسمنټ ممبرین به پراته وي او د دویو سیلز په منځ کې به میټرکس چې کوم دی هغه ډېر زیات کم وي نو هغه قسم د ټیشوز چې د هغه سیلز یو بل ته نږدې یوه په بیسمنټ ممبرین پراته دوه او مینیمل میټرکس پکې مینیمل مطلب دا کم سے کم انټر سیلولر سپیس انټر سیلولر سپیس به بې انتهایی کمی نو کلوزلی به ریلیټډ یو بیسمنټ ممبرین باندې به پراته او دریم نمبر به مینیمل میټرکس نو اپیتیلیل ټیشوز به کم قسم a type of tissues in which cells are closely packed lying on basement membrane دویم به کیسه کاری په basement membrane به پراتی او دریم به صحیح having minimal matrix is called epithelial tissue صحیح شو نو دا ډیفینیشن دی چا د epithelial tissue هغه قسم ټیشوز زمونږ سره چې د هغه سیلز به یو بل ته نږدې پراتی په basement membrane به بره پراتی لاندې به تي membrane او د دې د سیلز په منځ کې به خالی سپیس چې کوم دی هغه ډیر زیات کم وي نو دغه ته به موږ وایو اپیتیلیل ټیشوز دا خو یو ډیفینیشن اوس راځي بیسیک شیزلا په دې د سیل ټیشو د سیلز نه جوړي په اپیتیلیل ټیشوز کې به څو قسم سیلز دي ټایپس اف سیلز په دې کې به څو قسم سیلز دي کوم قسم سیلز به پکې نو یاد ساتئ په دې کې دوه قسم سیلز دي سوی ټو ټایپ سیلز دي یو ته موږ هغه سیلز کوم چې ممبرین جوړوي ممبرینیوس سیلز یو به هغه قسم سیلز دي کوم چې ممبرینز جوړوي سیلز به راځي کې یو ممبرین یو لیر به جوړوي صحیح ده دویم په دې کې هغه قسم سیلز دي چې کوم ګلینډ جوړوي نو هغه ته موږ ګلینډیولر cells
نو یاد ساتئ په اپیتھیلیل ټیشوز کې به 2 ټایپ سیلز دي. سو به صرف 2 قسم سیلز، یو ته وایي ممبرینیس سیلز او بل ته وایي ګلینډولر سیلز. صحیح ده. دریم دا سیلز چې کوم دي اپیتھیلیل ټیشوز چې کوم دي دا به په باډي کې په کم ځای کې پوزیشن به د دې چرته به پراته پوسټینګ به په باډي کې په کم ځای کې کېږي، په باډي کې به په کمو ځایونو کې دا خلک، نو د دې پوزیشن به چرتي په باډي کې به د دې پوزیشن چرتي. یاد ساتئ د دې به 2 قسم پوزیشنې، یو پوزیشن ته به موږ وو ایکسټرنل او یو ته به وو انټرنل. یو به دا ایکسټرنل سرفیسز کور کوي، external surfaces، بل به دا په internal surfaces کې. صحیح شو. 2 قسم ځایونه بدای، یو به دا د باډي په ایکسټرنل سرفیس باندې کوم چې سکین دی. صحیح شو. ایکسټرنل ټول سرفیس چا جوړ کور کړي، سکین کور کړي، سکین د چا جوړي اپیتھیلیل ټیشوز نه، نو ایکسټرنلی هم باډي کور کوي او انټرنلی هم کور کوي. ایکسټرنلی به دا څنګه ای، ایکسټرنلی به فار ایگزامپل باډي سرفیس، باډي سرفیس یې کور کړي ایکسټرنلی. انټرنلی بیا ساتي دا په څلور ځایونو کې، باډي کې چې څومره کیویټیز دي. صحیح شو. توریسک کیویټي کې دنه یو کارډیک کیویټي دا، یو لنګز والا کیویټي دا، پلولر کیویټیز، یو ابډومن والا کیویټي دا، کوم ته چې پیروټونیل کیویټي په هر یو کیویټي کې به دا صحیح سرفیس به د کیویټي سرفیس به د کور کړي. نو انټرنلی به دا کیویټیز کور کوي. دویم څومره چې هولو ارګنز دي، چې یو ارګن چې داغه په مینس کې خالی ځای، او خالی ځای به چا دخلي کور کړي، سرفیس به داغه خالی ځای چا کور کړي، اپیتھیلیل ټیشو. نو هولو ارګنز به هولو ارګنز به کور کړي دنه. او دنه چې په باډي کې څومره ټیوبز دي، د ټیوب سرفیس بم دې کور کړي. صحیح شو. ټیوبز سرفیس. او څلورم څومره چې ویسلز دي، هغه بلډ ویسلز دي او کو لیمپ ویسلز دي، دا غوی بم سرفیس سو کور کوي اپیتھیلیل ټیشو. نو پوزیشن به د دې په 2 ځایونو کې ایکسټرنلی او انټرنلی. ایکسټرنلی به د باډي په سرفیس باندې سرفیس به ټول کور کوي، انټرنلی به دا څلور ځایونه دا کور کوي. کیویټیز به کور کړي دوی، هولو ارګنز به کور کړي، ټیوبز به کور کړي او ویسلز. د ټولو کې چې کم سرفیس دي، سرفیس بچا کور کړي اپیتھیلیل ټیشو. دریم دا خو ټایپس د کې 2 قسم سیلز دي، ممبرینیس اینڈ ګلینډولر، او پوزیشن یې 2 ځای. اوس بل یو اهم پوینټ د دې سیلز چې کوم دي د شیپ به څنګه وي. اپیتھیلیل ټیشوز د سیلز شیپ به څنګه وي. نو یاد ساتئ دې کې 3 قسم سیلز دي. څوی 3 قسم سیلز به دې کې، څو قسم به 3. فار ایگزامپل یو سیلز به مونږ ویل چې د بل اول څه شي بیسمنٹ ممبرین. بیسمنٹ ممبرین، په بیسمنٹ ممبرین د بره به د سیلز پراته وي. او یو قسم سیلز به صحیح، یو به داسې قسم سیلز دي چې د هغوی به هایټ، دا به د دې سیلز نیوکلیس دي، د هغوی به هایټ کمی او لینت به سیوای. صحیح شو. او دویم قسم سیلز په دې کې داسې دا شو فار ایگزامپل بیسمنٹ ممبرین، او په دې باندې د بره شو دا سیلز، دا بل سیل شو، دا بل سیل شو، دا بل سیل شو، دا پکې نیوکلیس شو په سنټر کې. دویم قسم سیلز به په دې کې داسې چې د هغوی هایټ او لینت به ایکولی یو رنګې وي. دریم قسم سیلز به په دې کې داسې وي، یاد ساتئ دا فار ایگزامپل بیسمنٹ ممبرین شو، مونږ وایو چې په دې کې بیسمنٹ ممبرین او په دې باندې به سیلز پراته چې د هغې سیلز هایټ به سیوای او لینت به څه شي کمی، دا به پکې، او نیوکلیس به په لوور ایریا کې.
نو دې کې درې قسم سیلز شو. یو شو لینث یې سیوا دی هایټ یې کم دی، یو هایټ او لینث ایکول دی، یو هایټ سیوا دی او لینث کم دی. دا د چا چې هایټ سیوا دی ساری لینث سیوا دی او هایټ کم دی د دې سټرکچر د چا په رنګ دی د پلیټ په شان دی. صحیح ده؟ د چا چې هایټ او لینث ایکول دی د دې سټرکچر څنګه دی کیوب شیپ یا سکویر شیپ. د چا چې هایټ سیوا دی او لینث کم دی د دې شکل د چا په رنګ دی د ریکټینګولر په رنګ دی. د دې شکل څنګه دی ریکټینګولر دی. د دې شیپ پلیټ دی، د دې شیپ کیوب دی او د دې شیپ ریکټینګولر دی. نو دې ته مونږ وایو چې د چا شیپ پلیټ نو دې ته مونږ وایو سکویموس اپیتیلیم. سکویموس اپیتیلیم. د چا چې شیپ لینث او هایټ ایکولی او کیوب شیپ دی دې ته مونږ وایو کیوبایډل اپیتیلیم. صحیح ده؟ د چا چې هایټ سیواو او لینث یې کم و دې ته مونږ وایو کولومنر اپیتیلیم. نو درې قسم شیپ به د دې د سیلز، یا به فلیټي سکویموس اپیتیلیم به ورته یا به هایټ او لینث به ایکولی سکویر شیپ به کیوب شیپ به کیوبایډل اپیتیلیم به ورته، هایټ به زیاتی لینث به کمی ریکټینګولر شیپ به وتا کولومنر اپیتیلیم وي. نو د اپیتیلیل ټیشوز چې کوم سیلز دي د سیلز شیپ به درې قسمه یا به سکویموس شیپی پلیټ وي یا به کیوبایډلی یا به کولومنری. صحیح شو. اوس بل اهم پوینټ چې کوم دی دا ځان سره یاد ساتئ. د دې سیل د اپیتیلیل ټیشوز درې شیزونه څلور شیزونه موږ وکړل. ډیفینیشن عمر لوکو ډیفینیشن نه وروسته مولا ټایپ اف سیلز ویل، ټایپ اف سیلز نه وروسته ورله موږ پوزیشن ووه او د پوزیشن نه وروسته ورله موږ څه شی ووه شیپ ووه او لاست د دوی به لاست څه شی فنکشن. د اپیتیلیل ټیشو فنکشن به څه وي دا پوینټ ځان سره یاد ساتئ. د اپیتیلیل ټیشو فنکشن به وي پاس پی اے ڈبل ایس. د فنکشن څه شی دی پاس دی پی اے ڈبل ایس پاس. څنګه تاسو کې چې what is the function of epithelial tissue ته به د ساده وي the function of epithelial tissue is fast. د fast مطلب څه دی نو راځي ګورو. پی اے ایس اینڈ ایس. د دې پی څه مطلب دی، د ا څه مطلب دی، د ایس څه مطلب دی او د دې ایس څه مطلب دی. د پی مطلب دی پروټیکشن. اپیتیلیل ټیشو به د باډي د ارګنز پروټیکشن کوي. د ا څه مطلب دی دا به په هغه ځای کې کوم ځای کې چې ابزوربشن کیږي. نو دویم فنکشن به دی ابزوربشن. ا مطلب ابزوربشن. دریم دا سیلز کې تاسو مول دوه قسم سیلز دي ممبرینیس سیلز او یو ګلینډولر سیل. ګلینډ څه کارږي سکریشن. نو دا به دریم فنکشن صحیح سکریشن او څلورم یا لاست فنکشن یاد ساتئ. زمون په نوز کې چې دنه کوم کورینګ شوی دی دلته کورینګ د چانه شوی د اپیتیلیل ټیشوز نه سټریټیفاید اپیتیلیل دی. دا کار څه دی د کار دی سنس کول. څه شی سنس کول؟ سمیل. زمون په بکل کیویټي کې چې کم زبان دی صحیح شو ټنګ دی په ټنګ باندې د برسه کم یو سرفیس دی اپیتیلیل ټیشو سرفیس دی او دلته دا سیل څه کوي سنس کوي. څه شی سنس کوي؟ ټیسټ سنس کوي. فار ایگزامپل انټرنل ایر انر ایر چې کوم ته مونږ وایو د هغه کې چې کوم اپیتیلیل ټیشوز دي دا هغه کار څه دی وایبریشن سنس کول هیرینګ کول صحیح شو. نو دلته دا شی کوي سنسیشن کوي. نو د دې اپیتیلیل ټیشو څلورم فنکشن څه دی سینسری فنکشن. سینسری فنکشن. نو د دې څلور فنکشن شو صحیح شو. څو فنکشن شو؟ چار. یو شو پی پروټیکشن، A absorption, S secretion, S sensory function. No function of epithelial tissue pass
P protection, A absorption, S secretion, S sensory function. नो पास function of epithelial tissue पास लफ्ज़ याद कई अर्स बदल तैयारी सही था नो दाई function देखा function of epithelial tissue से शे दे पास दे उस अहम टॉपिक दे के लग तो जो और कई types of tissues, epithelial tissues, types of epithelial tissue. The epithelial tissue so types दी नु याद साथी the epithelial tissue types दी जमुंग सारा दुआ major types ही दी 2 major types ही 2 दी यो types बेदासी چې دې کې به بیسمنټ ممبرین او په بیسمنټ ممبرین باندې به د بره صرف یو لري د سیلز به څو لري یو لري یو ټایپس د دې داسې چې دلته به ستا سره بیسمنټ ممبرین او په بیسمنټ ممبرین باندې به د بره د سیلز یو لیر نه سیورل لیر به مطلب مینی لیرز به په دې بیسمنټ ممبرین برابر یو سیلز لري به په هغه بل لري به په هغه باندې برابر بل لري نو ټایپس اف اپیثیلیل ټیشوز به زمونږ څه شي دوه قسم یو به سنگل لیر شي یو به ملټیپل لیر شي سنگل لیر اپیثیلیل ټیشو او یو به شي ملټیپل لیرز اپیثیلیل ټیشو صحیح ده ملټیپل لیئرز اپیثیلیل ټیشو سنگل لیئر اپیثیلیل ټیشو سنگل لیئر اپیثیلیل ټیشوز ته مونږ دویم نوم سو سمپل اپیثیلیم یا اپیثیلیل ټیشو ملټیپل ته مونږ دویم نوم سوایو دا سټریټیفایډ یو لیر د برابرۍ د بل لیر د برابرۍ په دې کې سټریټیفایزیشن شوی د دې د وجې نه دې لیر ته موږ سټریټیفایډ اپیثیلیم او دې قسم ته موږ سو سټریټیفایډ اپیثیلیم ځکه دې کې سټریټیفایزیشن شوی سټریټیفایډ اپیثیلیل ټیشو په دې کې به سیورل لیرز وي په دې کې سمپل اپیثیلیل کې به سنگل لیر صحیح شو سنگل لیر او مینی لیرز دای فار ایگزامپل نیوکلیس شوی صحیح شو اوس دا یو لیر سنگل لیر اپیثیلیل ټیشوز چې کوم دي د دې څو قسمونه دي تاسو ته ما مخکې ویل د سیلز یې څو ټایپس شیپس دي درې شیپس دي یا به پلیټ سیلز دي یا به کیوبایډل سیلز دي یا به کلومنر سیلز دي نو په سنگل لیرز کې به موږ سم میجر ټایپس وشي 3 یا با د دې سیلز دلته چې کوم بیسمنټ ممبرین دی په ده باندې چې کوم سیلز پراته دي د ده سیلز شکل یا شیپ به پلیټي چې فلیټ و نو بیا به ورته څه وی سکویموس اپیثیلیل سمپل اپیثیلیل ټیشو سمپل شو ځکه یو لیر دی او squamous epithelial tissue squamous ته ځکه و چې سیلز چې کوم دي دا فلیټ دي دویم فار ایگزامپل دلته ستاسو چې کوم سیلز دي دا یو لیر دی بیسمنټ ممبرین دی په نه باندې د بره چې کوم سیلز سنگل لیر سیلز پراته دي د هغوی هایټ او لینث ایکول دی فار ایگزامپل نو دې سیلز ته چې هایټ او لینث ایکول دي ته موږ سو کیوبایډل او دا لیر سنگل لیر دی نو کوم قسم شو سمپل شو نو دې ته موږ وایو سمپل کیوبایډل اپیثیلیل ټیشو دریم قسم فار ایگزامپل دا ستاسو بیسمنټ ممبرین دی په دې باندې د بره سیلز چې کوم دي د هغوی هایټ سیوا دی او لینث کم دی او چې هایټ سیوا او لینث کمی نو دغه سیلز ته موږ کلومنر اپیثیلیل سیلز نو د ټایپس اف سنگل اپیثیلیل ټیشو د ټایپس ته موږ سو سمپل
columnar epithelial tissue. نو د سمپل epithelial tissue به درې قسمه simple squamous epithelial, simple cuboid epithelial او simple columnar epithelial tissues. Stratified epithelium یا multiple layers epithelial tissues د دې به څو ټایپس یاد ساتئ د دې زموږ سره 2 ټایپس major types څو دي 2 major types څو دي 2 columnar لګ را دی خواکه simple columnar epithelial tissue د دې څو ټایپس دي 2 څو ټایپس به 2 یا با د دې سیلز فار ایگزامپل دا زموږ سره یو بیسمنٹ ممبرین دی څه شی دا یو بیسمنٹ ممبرین دی او په دې بیسمنٹ ممبرین باندې چې د بره کم سیلز پراته دي several layers دي صحیح شو په دې several layers کې چې internal د ټول نه lower کم layer دی دا اکثر columnary یا cuboid دي او externally چې کم دی دا بس شي ټول نه outer external دا به plate cells دي چې کله external plate cells وو نو دې قسم stratified epithelial tissue ته به موږ څه نومو دې قسم stratified epithelial tissue ته به موږ stratified squamous epithelial tissue stratified ځکه several layers دي او last cell اسم دي squamous دي او څه شی دی epithelial tissue دی نو دې قسم types of stratified epithelial tissues ته موږ څه نومو stratified squamous epithelium دویم type سے کم یو دی دویم type سے دا دی یاد ساتئ د دې cells چې کم دي بس صحیح دی راځي د cells اصل لګ د short frame د په دوه قسم cells دي فار ایگزامپل دا بیسمنٹ ممبرین شو په د باندې د بره سیلز پراته دي several layers دي او دا بیسمنٹ ممبرین دی په د باندې د بره 3 layers په دې باندې دي فار ایگزامپل 3 layers په دې دي دلته لږ وګورئ کله چې دا stratified epithelial stretch کې وی غځي داسې نو د با ډایمیټر یا هایټ چې کوم دی دا کم شي چې کله واپس ریلیکس کی خپل ځای ته راشي تاسو به ربړ لیدلی ربړ چې کله راکاږي سټریچ کی نو هغه شي پتلا شي چې کله واپس پریږدي خپل پوزیشن ته لاړ شي واپس شي موټا شي نو کله چې دا قسم ټیشوز سټریچ کېدل نو دا به پتلا کیږي چې کله واپس ریلیکس کېدل نو دا به څه کیږي موټا کیږي به څه به کیږي موټا کیږي به نو دا خپل ډایمیټر چینج کوي د سټریچ کېدو د ریلیکس کېدو سره نو چې چینج کوي دې عمل ته دې خصوصیت ته موږ سو ټرانزیشن صحیح ده چې هغه ټایپ اف stratified tissues چې هغه د سټریچ کېدو د ریلیکس کېدو سره خپل ډایمیټر چینج کوي نو هغه قسم سیلز هغه قسم ټیشوز ته به موږ transitional epithelial tissue transitional epithelial tissue هغه ته بسو transitional epithelial tissue اوس stratified squamous epithelial tissues چې کوم دي دا په 2 types دي 2 types دي د دې 2 types دي کچرته دا cells دا external cells د ژوندیو upper حصہ باندې چې کوم cells پاتې دي دا ژوندیو او نیوکلیس پکې وو نو دې ته به موږ وو non keratinized stratified squamous epithelium څه به ورته وو نوم خو ډېر اوږد شو non keratinized stratified squamous epithelial tissue non keratinized by کچرتا دا سیلز ډیت شو څه شو ډیت شو نیوکلیس لاس کو او په مینس کې
یو قسم پروټینز دي هغه سٹور کړل هغه پروټین ته موږ وایو کیراټین پروټین دا ایکسټرنل لیئرز چې کوم دی د سیلز دا ډیت شو د په سیلز کې نیوکلیس ختم شو او صرف پروټین پکې جمع شو او دا پروټین کم ټایپو کیراټین پروټینو نو اوس به دې قسم سټیټیفاید اپیتیلیم سکویموس اپیتیلیم ته څه وایي keratinized stratified squamous epithelial tissue به بوته څه keratinized stratified squamous epithelial tissue نو به two types شي stratified squamous epithelial tissue به دوه قسمي یا به keratinized یا به non keratinized صحیح شو اوس راشي واپس له سر نه لګا اورویو واپس دی لورکو types of epithelial tissue سودی types of epithelial tissue زموږ سره میجر دوه types دي یو ته منګو simple epithelial یو ته stratified epithelial tissue simple epithelial tissues کې به single layer او په stratified epithelial tissues کې به many layers of cells دي simple epithelial tissues به درې قسمونه یا به simple squamous epithelium یا به simple cuboidal epithelial tissue یا به simple columnar epithelial tissue د simple epithelial tissue به درې قسمونه یا به simple squamous epithelium یا به simple cuboidal epithelium یا به simple columnar epithelial tissues د stratified دوه قسمونه یا به stratified squamous epithelium external layer چې کومي د structure با squamous plate شکل کی دویم قسم بدای چې دا stratified several layers of cells به دا ټیشو به د several layers of cells نه جوړ شوی خو دې کې به دا خاصیت چې کله دا سټرچ کیږي نو پتلا کیږي به او چې واپس ریلیکس کیږي نو موټا کیږي به نو د دې وجه ودې کې ټرانزیشن راځي نو د دې وجه به دویم قسم ته مونږ ټرانزیشنل اپیتیلیل ټیشو پوهیږئ پکې نو یو به سټریټیفاید اپیتیلیل ټیشو به په ټو ټایپ وي stratified squamous epithelium او transitional epithelium اوس دا stratified squamous epithelial tissue چې کوم دی دا د external layers د وجه نه دا موږ به په دوه کې ډیوایډ کوو که چېرته دا external layers cells ژوندي وو نو non keratinized stratified squamous epithelial tissue وایي که چېرته دا ډیت شوي او صرف کیراټین پروټین پکې وو نو به ورته keratinized squamous stratified squamous epithelial tissue وای صحیح شو اوس د دیو پوزیشن بچرتی دا بخ په کم ځای کې په باډۍ کې څه شی بای په باډۍ کې به دا قسم ټیشوز په کوم ځای کې پراته وي ساده types of epithelial tissue so types the major types the two the yavi simple epithelial tissue or yo by stratified epithelial tissue that ye but three types या बदाई simple squamous epithelial tissue या भाई simple cuboidal epithelial tissue और या भाई simple columnar epithelial tissue और दाबा stratified epithelium ba two types या भाई stratified squamous epithelial tissue और या भाई transitional stratified epithelial tissue transitional stratified epithelial tissue या squamous stratified epithelial tissues دا به بیا په دوه قسمه یا با non keratinized stratified squamous epithelial tissue او یا با keratinized
stratified squamous epithelial tissue. صحیح شو؟ نو دا زموږ some major types صحیح ده؟ simple squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue. Stratified squamous epithelial tissue and transitional stratified epithelial tissue. Non-keratinized and keratinized. The due positioning बचरता है. Simple squamous epithelial tissue याद साथ ही दाबा पहाड़ और vessels का आगा blood vessels दी और lymph vessels दी the due inner surface बा cover कई कम तक चमंगा endothelium वायु सही दा तब अच्छा कई cover कई बा बस for example endothelium दे बेन अंदाज़े नहीं सी the heart और the blood vessels और the lymph vessels बा internal surface से कई cover कई दो खुदा शु dream बदा alveoli of lungs चिकम दे the lungs चिकम दाना alveoli दी the अगीबा internal surface से कई cover कई और dream बदा पो चलोरम बा पो collecting ducts of nephron دا با कवर की सेक्शु चलूर ज़ैन बा मोस्टली दा कवर के याद साथ ही जान सा पर चलूर ज़ैन की बस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूदी पर हार्ट की पर ब्लड वेसल्स की या पर लिम्फ वेसल्स की पर एल्यूलाई ऑफ लंग्स की और पर कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ निफ्रॉन की पर किडनी की निफ्रॉन या पर निफ्रॉन की दन चिकम कलेक्टिंग डक्ट्स दी आगे बे इंटरनली चा कवर के लिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज बाद दो ज़ैन कवर के लिए याद साथ ही किडनी ट्यूब्स चिकम दी या किडनी ट्यूब्यूल्स चिकम दी और सुमरा चिप बॉडी की ग्लैंड्स दी किडनी ट्यूब्यूल्स बम द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज न जुड़े और बॉडी की जो सुमरा ग्लैंड्स दी दा मोस्टली जोड़ लचा नहीं द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ना तम वेली दे द सेल्स दो किस्म दी मेम्ब्रेनियस सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स नो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज बा किडनी ट्यूब्यूल्स कवर के लिए और ग्लैंड्स बा जोड़ लसा नहीं द देना बल दे मुंसरा कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू नो कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू बा जीआई ट्रैक वाला जीआई ट्रैक चिदा कम ट्यूब दे दाबे कवर कलई रेस्पिरेटरी ट्यूब या रेस्पिरेटरी पाथवे चिकम द दाबे कवर के लिए टोला आओ यूट्राइन ट्यूब चिकम दे दाबम इनर साइड चा कवर कलई कोलोमनर एपिथेलियम नो दादरी किस्म ट्यूब्स जीआई ट्रैक वाला ट्यूब्स जीआई ट्रैक पाथवे चिकम दे रेस्पिरेटरी ट्रैक चिकम दे और यूट्राइन ट्यूब्स चिकम दी दा बचा कवर के लिए कोलोमनर एपिथेलियम जीआई ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूट्राइन ट्रैक दा बचा को यूट्राइन ट्यूब्स दा बचा कवर के लिए कोलोमनर एपिथेलियम उस राशि केरेटिनान केरेटिनाइज्ड बचरती नॉन केरेटिनाइज्ड बा हर हागजे की कमजे की च प्रोटेक्शन पकार दे वागा सरफेस चिकम दे अगा मोइस्ट दे लून सरफेस दे सही शो उबा पिश्ता नरम दे खो अगर तस द जेद प्रोटेक्शन ज़रूरत दे सही दा अब अगर हार्ड जान हार्ड सख्त जोड़ की इनर साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा की नो आगा नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज बा कम ज़ैन कवर के लिए जमुंग माउथ बखुला की चिदा दन का कम दगता सखकारी लेयर्स दा सरफेस चिकम दी दा द नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम न जोड़ ले द नोज वाला स्पेगमो के चिदान न दे पेरिंग्स ओएज़ोफेगस और वेजाइना माउथ शो नोज शो पेरिंग्स शो एज़ोफेगस शो और वेजाइना शो आदे दियो चिदा कम लेयर्स दे एक्सटर्नल लेयर दा चाना जोड़ी द नॉन केरेटिनाइज्ड का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम चिकमी दा जेद फोर्स बर मैकेनिकली जेद दगा बर्दाश्त कोले ची मैकेनिकली दा स्ट्रांग ही सही शो जेद फोर्स को बदिरा ची नो दा जल्द श्लीगी ना सही दा जल्द खराबीगी ना नो चना सा हादा पूरी सा फोर्स दा शेष कोले ची बर्दाश्त कोले ची खूब वेट सरफेस की चिकम ज़ैन लामदे लेकर मौत की दन्ना
مویسټ دی، نوز مویسټ دی، فیرنګس مویسټ دی، ایزوفیګس مویسټ دی، ویجاینا مویسټ ده. نو په موسټ سرفیس کې به دا پروټیکشن کوي. او هغه سرفیس کوم چې هارډ سرفیس دی او ډرای دی، خشک دی، د هغې پروټیکشن به څوک کوي؟ کیریټینایز سټریټیفاید سکویموس اپیتیلیل ټیشو. فار ایگزامپل هیر شو، ویښته د دنه جوړ دي، نیلز ایکسټرنل لیئرز د دنه جوړ دی، او سکن اپیډرمس د دنه جوړ دی. صحیح شو؟ هیر، نیل اینڈ سکن. دلته کوم یو اپیتیلیلی دا د چا نه جوړ دي؟ د کیریټینایزډ سټریټیفاید سکویموس اپیتیلیم نه. صحیح ده؟ او ټرانزیشنل به چرته وي، ټرانزیشنل به چرته وي. ټرانزیشنل صرف یي په یورینري بلیډر کې یا په یورینري سیستم کې. صحیح شو؟ دغه به صرف په یورینري سیستم کې یا په یورینري بلیډر کې ځکه چې یورینري بلیډر او کوم چې یوریټرز دي دا چې کله د یورین نه فول شي، یورین پکې راشي او فول شي، نو دا به څه کېږي؟ کولاویږي، سټریچ کېږي. صحیح شو؟ چې زیات نور یورین له سپیس ورکړي. صحیح ده؟ لکه څنګه چې غبارې ته چې څومره ایر ور دننه کېږي هغه څه کېږي؟ پړسیږي، کولاویږي، سټریچ کېږي دغه دیوار. او خیال به هم کلی غباره کې چې کله ایر نه او ریلیکس وي نو د هغې چې کوم لیر دی هغه موټای، او چې کله پړسې څومره نو د هغې لیر نری کېږي، سلو څه کېږي؟ پتله کېږي. نو دغسې دا مې ټرانزیشنل اپیتیلیل ټیشوز هم داسې. صحیح ده؟ نو دا د دې پوزیشنز دي، په دې پوزیشنز کې به دا قسم اپیتیلیل ټیشو وي. صحیح شو؟ انشاءالله په بل کلاس کې به مونږ ډسکس کوو. کنیکټ یو